السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. په ابتابات کې د لیډي ډاکټرې د قتل نه پس او د هغې لاش میلاوېدو نه پس په ټوله صوبه کې د ډاکټرانو چې کوم غم او غصه ده نو هغه انتها ته رسېدلې ده. د ډاکټر ورده چې کوم څو ورځې مخکې اغوا شوې وه، غیبه شوې وه او د والد صاحب ډاکټر ورده مشتاق د هغې پلار رپورټ درج کړی و او هغې نه پس ویلی کېږي دا مقامي چې کوم میډیا ده او زموږ چې هلته کومې رابطې وشوې نو دې کې د مقامي پولیس د غفلت د وجې نه او د هغوی د سست روی او د هغوی د سست تفتیش طریقه کار د هغې وجې نه د ډاکټر ورده هغه اغوا چې ده نو هغه په لاش کې بدله شوه. دې حوالې سره ډېر لوی انکشافات هغه را روان دي. وخت تر وخته دې کې اپډیټ هم تازه ترین راځي او د دې لاش میلاوېدو نه پس ابتابات او ملحقه علاقو کې او بیا په مزه مزه ټوله صوبه کې د ینګ ډاکټر اسوسییشن سره سره د هسپتالونو نور چې کوم سینیر ډاکټران دي هغوی په دې باندې ډېر زبردست احتجاج کړی دی او سبا نه د څه محدود سرویسز په هسپتالونو کې د بندولو اعلان کړی دی او هړتال اعلان یې کړی کال ورکړی دی. د هغوی وینا دا ده چې دا چې کومه واقعه شوې ده نو دا د صوبایي حکومت دپاره چیلنج دی او دا د ټولې صوبې کې چې کوم امن امان صورتحال دی نو د هغې عکاسي کوي. د مقامي چې کوم د هغې لواحقین دي، مقامي میډیا ده، نو د هغې وینا دا ده چې د ډي ایچ کیو نه د ډاکټر ورده د وتو چې کوم سی سی ټي وي فوټیج کې هغه لیدی شي د هغې چې کوم تصاویر د ویډیو ده هغې کې هغه صفا ښکاري چې هغه خپلې ملګرې ډاکټر رضا سره په ګاډي کې کېناسته او هغې نه پس بیا غیبه شوه. د هغې نه پس د ډاکټر ورده مشتاق د هغې پلار ابتابات پولیس ته درخواست ورکو او هغې باندې کاروایي شروع شوه او د هغې نه پس ډاکټر رضا د هغې خاوند او د هغې څوک نور څوک چې ورسره پکې شریک دي دغه کسان یې ګرفتار کړي. خو مقامي چې کومه میډیا د هغوی دا وایي چې د پولیس ته چې کوم طریقه کار و د هغوی ګرفتاري د هغوی چې کوم حرکت و نو هغې کې برکت نو دغې وجې نه د دې ګرفتارۍ نه مخکې کار شوی و هغه د اغوا ډاکټر ورده هغه په لاش کې بدله شوې وه. نو دغې باندې خلق راوچت شوي دي او برپور طریقې سره احتجاج کوي او دا ډاکټر ورده چې کوم دې باره کې ویلی کېږي چې د دې د ډېره لوی تعداد کې سونا څه وخت مخکې دا وایي بار ته تللې وه او بار ته تلو نه مخکې دې خپلې ملګرې سره سونا کېښوه او واپس چې بیا راغه نو سونا ورته نه وه میلاو. مطلب دغه د قتل کیس چې کوم دی هغه د سونې نه ډېر چاپېره تاویږي را تاویږي. به هر حال ډېره لویه صدمه ده د ډاکټر ورده د خاوند دپاره د هغوی چې کوم بچي دي د هغوی دپاره واده کړې وه. ډي ایچ کیو هسپتال ابتابات کې ډیوټي کوله او ډېره تکړه ډاکټره وه او الله تعالی دې د هغې مغفرت نصیب کړي او لواحقینو ته دې صبر جمیل ورکړي الله تعالی. او زه وایم دا د دې واقعې د ګرفتارۍ نه مخکې دا چې کوم خلق نن وایي چې دا د سسروی د لاسه نو بلکل دا موږ منو، ځکه چې که دا سی سی ټي وي کې فوټیج راغلی دي او ګرفتاري شوې ده او دا ګرفتاري تیزتر وه، تفتیش تیزتر و نو دا به قتل کېده نه. به هر حال مرګ او ژوند فیصلې هغه بره کېږي او د ډاکټر ورده د قتل نه پس په پوره صوبه کې د چې کوم د ډاکټرانو احتجاج دی نو هغه به سبا ډېر فیصله کن مرحله کې داخلي